خپله پیغمبر علیه السلام فرمایي په خپله د ترمذي شریف روایت دی حدیث کې راځي وی کم یو کس کم بنده مسلمان چې د سحرې درې پیره دا کلمه وی دا الفاظ وی اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا بیات کې چې دا کلمه درې پیره وی او ورسره دې سره بیا او دا کلمات وی په 28 سپاره کې چې کم دا دی هو الله الذي لا اله الا هو دا کم سورت دی سورة حشر كنا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البار المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دري پیره دغه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او دري دا کم دري آیاتونه چې وسمه وي د سورۃ الحشر د اخري دري آیات چې په 28 سپاره کې دي 28 سپاره ده او دویم سورت دی په دویم سورت کې چې دی دا دریم نمبر رکو ده نو څوک چې دا کلمات وي د سحرې نو د ماهامه پورې به 70000 فرشتې د لپاره د مغفرت دعاګانې کوي ويسوق چې دا کلمات وي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا درې پیره د سحرې او د دې درې کلماتو سره هو الله الذي د سورۃ الحشر د دک درې رکوع چې کم د اخري آیاتونو دي درې هو الله الذي ولا اخر کې نو دغه دا کلمات چې څوک د سحرې وي نو د ماهامه پورې به 70000 فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي د لپاره به د مغفرت دعاګانې چې الله وي به او چې د ماهامي وي نو د سهار پورې او بیا فرمایي دې سره دا حدیث کې دا خبره هم شته وی چې دا کلمات وي کنه او په دغه ورځ کې مړ شو نو دې به د ایمان په حالت کې مري نو په دې وجه ما تاسو ته وی چې حدیث کې راځي چې څوک دا د سحر وي د ماهامه پورې او ماهامي چې د سهار پورې 70000 فرشتې د لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي او دا چې په دغه ورځ یا په دغه شپه مړ شي نو د ایمان په حالت کې به مري بلکې د کفر په حالت کې به نه مري نو د دې نه بل ځکه څه کیدی شي او دا چا ویلي دي دا په حدیث کې راځي